اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما خوږو پښتنو ورونو خویندو مسافرو السلام علیکم. ستاسو خدمت کې جی ستاسو سرور فایق احمد زیر دی او نن مې انشاءالله موږ د تاریخي کیسې یعنی د سلطان تیمور هغه کیسې مخکې بوزو. نو موږ په هغه ځای کې پرېښې وه چې کوم ځای کې تغلق تیمور خان چې کوم د چنګیز خان وسیع نه چغتای خان زوی چې په دغه ټایم کې د بلاد شمال شهنشاه او خان اعظم نه هغه واپس شو دیه چې کوم دی نو د سمرقند سردار کو یعنی سردار کو یا سلطان کو د خپل طرف نه. نو ډیرو خو د سلطنت اومنه خو د ده تره چې کوم حاجي برلاس او یو د بل دشمنو بایزید جلایر د ده مخکې ذکر ما کړو د خجند سردار هغه نو دی چې کوم دی د دغه ونه منله. نو دی داسې کیسه وکړه چې دی دته یو سکیم جوړ کړ یو دغه ورته جوړ کړ سازش ورته جوړ کړ سازش ورته داسې جوړ کړ چې د حاجي برلاس چې کوم دی یو خورایي او زومې مو چې زومې مو نو زومې داسې و چې لورې ورته کویدن کړې وه د ده د لور شیزوري نوم و هغې ورته کویدن کړی و د دې یو بل ډېر زیات خوښ مو نو د هغه قاسم نوم و او هغه چونکې د تیمور هم د ترور زوی کېده نو تیمور سره هم ډېر تعلق و نو هغه د سره په قبیلې کې حاجي برلاس سره نو هغې راوغوښته قاسم ته ویې چې یاره زه غواړم چې لکه لا ولې ورته دغه سازش جوړو نو لا ولې ورله ښه ملازي وکړې وایي چې زه غواړم چې زه د شازوري ستا تل چې مې درکړې ده منګیتر دغه ده ستا چنغله ده چې د هغې د ذموارو نه ځان بېغمه کړم او زه یم چې ستاسو واده وشي خو د هغې نه مخکې زه دا غواړم چې ته زه تیمور رضا کړم ځکه تیمور زما نه خفه دی او زه یم چې زه یې رضا کړم. نو ده ورته ماما دا خو ډېره ښکلې خبره ده او تیمور به ولې نه رضا کېږي ځای چې لوړ شو تیمور له دغه ته شیر سبز ته شیر سبز کې تیمور هغه ټایم و نو ده ورته چې نه که نه زه داسې نشم کولی ځکه چې زه یېرېږم چې نه تیمور ما مړ کړي زه دا وایم چې زه تیمور له یو ډېر ښکلې ضیافت وکړم او ډوډۍ وله وکړم او مېلمستیا وله وکړم او هغه دلته راشي او دلته زموږ چې کوم دی وروڼه یو بل ته صفا شي. ده ورته چې دا خو نور هم ښه خبره ده نو تیمور له به دعوت ورکړو نو ده ورته وایي چې یاره د دعوت له به ته ځې د قاسم ته ووایي قاسم ورته چې بلکل دا ذمواري زما ده نو زه بلکل ځم تیمور له زه تیمور له دعوت ورکوم تیمور به دلته قبیلې ته راشي هلته دوی خو ته سازش جوړ کړو خو دا قاسم خو نه و پوه دا ولې نوجوان هلک و داسې د 1800 کالو نو دی تیمور له دې لاړ چې دی تیمور ته لړ نو تیمور ته چې کوم دی نو تیمور سره ډېر په مینه میلو شو ډېر ځکه ولې د هغه د ترور زوی مو تیمور د ماما زوی و رس نیمه چې کوم دی د سره یې تېره کړه نو ده ورته بیا ووایي چې یاره دغسې کیسه ده چې حاجي برلاس چې کوم دی نو هغه ستا تره چې کوم دی هغه ډېر سخت خفه دی پریشانه دی او ووایي چې ستا نه سره زه روغه کوم نو ته به زما ځای ته ډوډۍ له راځې بس تیمور ورته وایي چې بس ټیک ته تیمور خو وایي چې دا خو دغه دی زما را ترور زوی هم دی او دی خو چې کوم دی زما سره دوکه خو به نه کوي ده ورته چې یاره زما پلار چې برلاس چې دی زما د پلار په ځای دی او زه به بلکل قبیلې ته درشم روټۍ له چې مقرر ورځ مقرره شوه چې په مقرر ورځ تیمور چې کوم دی نو قبیلې ته لړ نو دیو د ډېر په مینه بایزید جلایر هم هلته موجود نو ده ته د دې اطلاع مخکې نه وه شوې چې بایزید جلایر به هم هلته موجود نو ده ته خطره محسوس شوه تیمور ته خو تیمور چې څنګه دې ته مخکې شو نور تیمور ځان سره 400-500 سپایان بوتلي هغه بار ودرېدلو تیمور دننه چې خیمې ته ورننوته نو خیمه کې ورته ده کسان پټ کړي چې خیمه کې ورته ده کسان پټ کړي خو چې دې څنګه خیمې ته ورننوت تیمور ورسره ده بایزید جلایر هم ورننوته حاجي برلاس هم ورننوته باقي کسان خو ولې سپایان ماین وي بار ودرېدل چې دلته کوم تخت جوړ کړو نو هغه تخت د کمرې په منځ کې و د خیمې په منځ کې و هسې عموما به دې تختونه داسې و چې هغه به یو طرف ته و که نه شاته به و طرف ته به و شاته به پکې دونه ځای نه و چې خلک پې ودرېږي شاته ورته ودرېږي نو د کمرې په منځ کې و نو د نور هم خطره محسوس کړه چې دا خو ما ګیر چاپېر نه ګنې ګیرئ نه به ده دا پوزه ونیوله وایي په پوزه مې وینه راله او بهر ووته تیمور چې تیمور څنګه بهر ووته سودي په ځان پوهېدل تیمور په خپله سور شوی دی سره د سپایانو هوا شوی دی چې دی بهر راوتي دي کتلي دي نو د تیمور اسونه ځغلي چې تیمور اسونه ځغلي بس تیمور چې کوم دی د انګلي د بدې کې بایزید جلایر ده ته په کنځلو شوی دی د حاجي برلاس ته چې یو کار دی نه شو کولی نو سله دا خو دونه ټایم دی کې نه وته ولو ټایم نه ورکوه بس एकदम به سړی وجلی خو هغه خدای پاک بچ که تیمور بس تیمور وته نو هلته قاسم په دغه ټایم کې پوه شو چې اوهو دا خو د زما په ذریعه تیمور راغوښته دلته یې وجو به ده م ورته ډېر وینا کنځل وکړو بس ورته وي بس زه خو ځم
تیمور له وکتل ده ورته تیمور به دې مړ کړي ما دې مړ کړي خو بس زه ځم. نو بایزید جلایر او دا قاسم دې وروره روان شو تیمور پسې. خو به چې تیمور خپل شیر سبز ته ورسېدل ته دغه شو نو دیم څه ټایم پس ور ورسېدل دواړه. چې دې دواړه ور ورسېدل نو هغه ته دغه وشو د ده یو محل په شیر سبز کې قصر سفید به ورته وي سپین محل نو هغې کې د یو حصه ځان له ډېره ښکلې تیاره کړې وه. نو ده ته دغه وشو چې د برلاس قبیلې نه چې کوم دی نو قاسم او بایزید جلایر راغلي دي. نو به ده ورته چې ریولی چې راله نو بایزید جلایر مشر سړی و نه بس هغه توبه ویسته او هغه ده ته ووایي چې زه ستا مجرم یم زه ورسره په دې سازش کې شامل وم او دا موږ ته وجلې خو بس ته خدای پاک بچ کړی بس اوس زه ستا ګناهګار یم وروره که مې وجنې کار سره کې. نو تیمور خو د زړه نه ډېر ښه سړی و. نو بعد تیمور دا بایزید جلایر وبخه ورته ته مې بخلي رزني مې وله مېلمستیا وکړه او دې ته لاړه. بس قاسم هم ورته چې وروره زه دې مجرم یم خو ما ته پته نه و بهي چې دا تا ته دا سکیم جوړ دی سازش جوړ دی او تا وجني زه چې کوم دی نو معصوم یم او خو بیا هم ستا مجرم یم ته مې بوتل وي مرګ له بس سر مې زیر دی. قاسم یم معاف که قاسم ورته چې بس تا غلام یم اوس به تا سره یم او زه چې کوم دی نو دې ځای نه خوځم نه. بس قاسم هلته پاتې شو. چې قاسم هلته پاتې شو خو جینۍ ته هلته پاتې شوه. هلته چې دې کله د دغه نه راتله عجیب برلاس نو هغه عجیب برلاس ورته وایي چې بس شازوري موزوري خو به رانه په خوب کې هم نه ویني بس زما ستا رشته ختم که ته لړې تیمور له. نو هغه مو سره غم و. بایزید جلایر خو بس دنه معافي وغوښته خو لړ د هغه کیسه خو پاکه شوه دغه ټایم سره. او قاسم دلته پاتې شو. عجیب برلاس داسې کیسه وکړه چې ښځې ته ووایي چې یاره داسې کیسه کوو چې دا رشته زه د قاسم نه ماتومه او دلته یو بله قبیله ده او هغه قبیلې سردار چې کوم دی نو خپل زوی له زما د لور غواړي نو زه به دا هغه له ورکړم نو زما پوجي طاقت به مضبوط شي. هلته ده سره فوج 12,000 فوج ده سره و خو ده چې کوم دی نو ځان له نور هم مضبوط و چې په تیمور حمله وکړم. اوس مې تیمور سره دښمني ده اوس خو تیمور باندې حمله کوم یا به ما وژني یا به هغه وژنم ځکه چې ما کومه لوبه جوړه کړې وه خو ناکام شوه. نو ښځې ورته ډېر لکه زورونه ورکړه چې دا څه کې د تاتارو خو چې کوم دی دا د ژبې نه خو هغې چې کوم دی نه تیروزي او تا چې کوم دی لور ورکړې د قاسم له اوس به یې ته بل له ورکې. نو د ده یوه ترور وه چې د هغه ترور به غونډې قبیلې چې کوم دی نو دغه هغې ته اپاجۍ نوم یې و اپاجۍ. نو اپاجۍ یو ډېر خطرناکه ښځه وه د دې حاجي برلاس ترور وه او د تیمور نیاکې ده. نو ده مقدمه هغې له بوتله چې یاره زه هغې ته وایم چې دغسې کیسه شوې ده خو د هغې دې حاجي برلاس یې هغې له څو مقدمه وړه نو دا شیزیرو لګېدلې وه دې ورته ټوله کیسه کړې وه هغه نیا ته چې یاره نیا دغسې کیسه وه ده ورته سازش جوړ کړی و تیمور چې کوم دی نو خدای پاک بچ کړ لړ او قاسم په دې وجه ناراضه دی تللی دی نو دې ولې اوس ما نه ورکوي. نو چې د څنګه مقدمه هغې له یوړه د هغې دونه وروب و چې د هغې مخکې به چا خبره نه شوه کلي ترکه مې چې هغې اجازت نه وي کړې. نو به دې لړل ناستو ښځه خاوند حاجي برلاس او ښځې او دا شیزوري هم ناسته وه. نو هغې ته خو کیسه غونډه پته وه نو هغې په ده خوله روس پړده په دې حاجي برلاس یې ښه تا تیمور راوسته او تیمور چې کوم دی نو میلمه خو تاتار خو میلمه مړ کوي نه په میلمه ځان وژني او تا هغه مړ کو ځه ما دا حکم کړی دی چې شازوري به صرف قاسم ته ودیږي ځه. به دا غریبي شړلی حاجي برلاس چې شړلی دی نو ورته دا م ووایي چې تیمور کله پلار دغه نه دستبرداره شه د سردارۍ نه نو حق د تیمور خو ما د هغه حمایت ونه که ما ستا حمایت وکړو په دغه وجه ټول خلک تا پسې شو. دې ښځې چې به د چا حمایت کو نو سرداران او ټول خلک به د قبیلې هغه پسې تللو. نو دې د حاجي برلاس حمایت کړو د تیمور په مخالفت کې. نو ځکه حاجي برلاس سره غونډه قبیله وه او سلیک ډېر سرداران تیمور له هم تلي تیمور سره په شیر سبز کې. نو دغه فیصله خو وشوه. بیا داسې کیسه وشوه چې دا تیمور چې کوم نو قاسم د سره نو قاسم هلته یو جینۍ بله یو کنیز و نو هغې به له پیغام وړه راوړه دی شیزوري له به وړه راوړه. نو دغه دوران کې داسې کیسه وشوه چې ده ته دغه راغې چې اپاجۍ وروره چې کوم دی نو شیر سبز ته را روانه ده دغه ترورې چې شیر سبز ته اپاجۍ را روانه ده نو تیمور سره ډېر غم شو ولې تیمور هم ته یارېده ډېره روبداره ښځه وه او د هغې په حکم بار څه کېدل. نو تیمور سره غم شو چې اوس پس کوم. د تیمور یو په شیر سبز کې یو مولانا مولانا زین الدین مخکې ما کیسونو کې ذکر کړی دی د هغه خدمت کې حاضر شو چې مولانا وایي راته څه به کوو اپاجۍ را روانه ده او ما ته پته ده چې حاجي برلاس دغه کې را روانه ده چې حاجي برلاس ته معاف کړه بس هغه چې څه کړي دی هغه معاف کړه خبره ختم کړه همدا کوي څه به کوو.
او که دلته راله نو زه یې منې کولی نه شم او دلته ورسره به د حاجي برلاس حمایتیان ناشي نه هغوی چې ما سره کوم سرداران د برلاس قبیلې دي نه هغوی به ولمسي هغه خلک به هم بوځي نو زه به یوازې پاتې شم. نو څوک هم نه دوی ورته دا سکیم جوړ کړه دا سازش جوړ کړه سکیم وایم خفه نه شي پښتو کې سازش یې جوړ کړه دوی لکه داسې حکمت عملي جوړه کړه تیمور او د مولا نصیر الدین چې ده داسې کیسه وکړه چې دوی لړو شیر صف نه بهر ووتو یو ښکلې خیمې بار په سرحد باندې جوړه کړه چې په سرحد باندې خیمه جوړه کړه نو مزیدار او ډېره سلیقې سره پکې هر څیزونه کېښودل چې اپاجایي څنګه راورسېده سرحد له نو خیمه دې ورته هلته یې ولاړو مکه خیمې ته یې بوتله یعنې ښار ته یې پرې نه ښوده دننه چې هغه څنګه کېناسته ډېره خوشحاله شوه د خیمې د آرایش نه او تزیین و آرایش نه که نه متاثره شوه نو ده ورته هغې خبرې ته پرې نه ښوده ده ورته شروع کړه ویره اپاجایي شکر دی چې ته رالی او زه ډېر چې کوم دی نو خوشحاله یم خو دا وګوره دا مهر سلطنت ماله چې کوم دی د هغه راکړی دی تغلق تیمور خان چې زموږ مشرانو د هغې چې کوم دی نو حمایت کوو د هغې په ګدۍ باندې ناستو د هغې ګدي نشینونو نه دا هغه ماله راکړی د ټولو خلکو زما حمایت وکړو خو حاجي برلاس زما مخالفت کوي او دا دې ولیکي ځکه ما چې کوم دی شیر سبز د ډاکوانو نه او د دغه نه د منګولو د ظلم نه بچ کړو ټول مال دولت مې چې کوم دی لاړ کړو خو خلک مې بچ کړو نو آیا زما هغه داسې ده چې دی به زما مخالفت کوي نو اپاجایي لکه ده خبرې ته پرې هغې ورته چې بالکل دا ستا حق دی سلطنت او سلطنت به ستا چې کوم دی نو برقراري بس داسې راځي دغلته وه بس ډک کړه لړه دوی خو کش لکه بیا ونه کړی شي ځکه هغه ورته دلیلونه پیش کړه تیمورو نو چې دا لړه دغه سازش هم د حاجي برلاس ناکامه شو چې دې کې یو څلور شپږ ورځې ووتې نو ده له سازش دغه راغې جاسوس تیمور له چې د حاجي برلاس خیمې او قبیله هلته نشته چې کوم ځای کې وه د شیر صف نه بار هغه ډیرې چولې وې غیبه ده هلته نه چې دلته نه غیبه ده نو د ده چې کوم سردارانو یې خوشحاله شو چې به یې ځه وتښتېده د تیمور د یارې نه وتښتېد چې تیمور به په حمله کوي وتښتېده خو تیمور سره غم و تیمور وایي چې نه داسې چې ته تښتې څه سازش کوي نو تیمور چې کوم دی خپل جاسوسان ولېږل چې بهی تاسو وګرځئ لاړ شئ چې کوم ځای دي چې دوی تللي دي نو هغه یو طرف ته تللی و شمال طرف ته تللی و دلته د شیر صف نه تقریبا یو میل لرې چې کوم دی نو بل طرف ته راغلي و هلته خیمې لګولې وې نو جاسوسان راغله ده ته یې ووایي چې بهی دغسې کیسه ده هغه پلاني ځای کې خیمې لګولې دي بد د خپل پوج تیار کړه چې بهی تاسو تیار شئ او حمله کېدو واله ده او همدقه وشو چې حاجي برلاس وروره چې کوم دی نو د شپې دله خبر راغی چې حاجي برلاس خپل پوج ته چې کوم دی حکم ورکړی دی او پوج را روان دی شیر صف طرف ته د حملې په غرض به دې چې کوم دی د ده پوج دونه نه و هغه سره خو 12,000 پوج او سلک ډېر حمایتیان نور هم ځان سره میلو کړو دې هم لړ سرحد ته خو دې چې سرحد ته رسېدو نو حمله شوې وه د دواړو پوجیانو منځ کې لوبه جوړه ده جي او جګړه شروع ده او دواړو طرفو ته چې کوم دی د یوې قبیلې خلک مري چې د یوې قبیلې خلک مري نو چې دې تیمور ور ورسېده نو د ده پوج را رستو شوی او حاجي برلاس پوج چې کوم دی شیر صف ته حدودو ته یو فرلنګ را ننوتی و نو خو چې څنګه تیمور ورسېد نو د جنګ پلټه الټه شوه د حاجي برلاس دغه چې کوم دی د پوج کې نور جذبه راله د تیمور پوج کې او حاجي برلاس پوج یې رستو دیکه کړ چې رستو دیکه کړ دې کې بیا تیاره له شپه شوه چې شپه شوه نو جنګ بس بند شي تیاره به بیا خو جګړه نه شوه کېدې به دم هلته خیمې ښخې کړې وو حاجي برلاس په خپل ځای باندې خیمې ښخې کړي دي دواړه پوجونه رستو شو چې پوجونه وروسته شو ډېرې شپې اوده دي او کاڼي ته ډډه والې ده دې کې چې کوم دی نو د دې یو غلام هغه راغی دی یې پاسه وایي سردار پاسه ته ورته ولې خیر دی وی غضب وشو وی څنګه وی یاره داسې کیسه وشوه چې زمونږ د خیمو کې چې کوم سردارانو کوم پوجیانو نو هغو تللي دي نشته غیب دي د حاجي برلاس خیمو ته تللي دي زمونږ چې کوم دی نو 50 کس هم نه دي پاتې بد د پړه دړ شو چې خدای داسې وشو وی د تیمور په زندګۍ کې د ټولو نه دې چرې هم نه و یارېدلې خو په دغه شپه دې ډېر زیات ګبراو شو ولې چې بلا پوج 8000 او هغه چې کوم دی غونډ لړ حاجي برلاس له ده ورته دا څنګه وشو غلام ته وي وی داسې کیسه وشوه چې کوم پوجي دلته کېدی وي هغه ووایي چې کوم مونږ سره پاتې دي وی هغه ووایي چې د اپاجایي کسان راغلي وبېږه او هغوی هر یو سردار ته هر یو پوج ته ویلي چې اپاجایي وایي چې تاسو د تیمورو خیمه پرېږدئ او تاسو د حاجي برلاس خیمو ته ځان ورسوئ که نظم نه بخم که ما نه بخئ چې دوزخ ته به ځئ داسې یو پیره غوندې وه د دي نو وروره هغه چې کوم دی غونډ تللی دي
د نر بچي داسې په ګند ووړېدم. به تیمور چې کوم دی سوچ دا کړی چې بني ادم اوس خو د مرګ دی ځکه 500 کسانو سره خو ته جګړه نه شي کولی. اخوا چې کوم دی په زرګونو تا سره صرف 50 کسه پاتې دي. به دغه 50 کسانو ته ویلي چې پاسونه سپرېږي ځای چې ځو. بس پاسونه سپاره شوي دي او تللي دي واپس یې دنګلي دي. چې واپس یې دنګلي دي چې د خیال کړی دی نو وروستو قاسم نو چې رڼا شوې ده نو د قاسم ده وایي چې اوهو قاسم ما سره دوکه وکړه. نو قاسم داسې کیسه کړې وه چې قاسم واپس تللی دی او ده چې کله هغه دا ماما پرېښوده او راته تیمور خواله که نه دا سازش نه پس ده ماما ته دا ویلو چې دا جینۍ به زه دا زما ښځه او دا به زه د تورې په زور بوزم. نو چې هغه کله پوه شو چې اوس خو جنګ مونږ بیله او تیمور هم تښتي مونږ هم تښتو نو وایي چې بس ځان وجنم. نو راغلی دی نو په خیمه د دوی په خیمه ورغلی دی او اواز یې کړی دی چې شیزوري زه رالم روزه یا به ځان وجنم یا به تا بوزم. نه بس هلته د هغه تیرانداز ولاړو بس هغوی پې په غشو ناتار کړی دی. به دومره په غشي ویشتې دی چې د شزوري خیمې له را رسېدلې دی. هغه بار راوتې ده چې هغه بار راوتې ده څنګه دې را پرېوتې دی نو هغې چې غېږ کې نیولې دی نو دومره غشي ورېدلي دي چې هغه جینۍ هم لګېدلې ده شیزوري هم لګېدلې ده. ابه دواړه دغه دی مړه شوي دي. او تیمور څه چلو که بس تیمور چې کوم دی نو وروره شیر صاحب زر څه پرېښودله او چې جمدې یم جون مینو بیا به واپس راشم شیر صاحب ته که نه. نو چې جون مینی خو شیر صاحب کې پاتې کېږم خو جبرلاس مې وجني او سیده ترو تللی دی او کابل ته ځان نسولې. کابل کې د هغوی حکومت او امیر حسین کوم ځای ته چې د خپله ښځه الجایي خاتون او هغه زوی لیږلی و د زوی هم شوی جهانګیر نه به دې تیمور هلته ځان نسولی دی هلته تللی دی. چې هلته تللی دی نو 4 کاله په دې دوران کې و. یو ورته جبرلاس راغی د سمرقند حکومت یې جبرلاس سنبال کو او 4 کاله چې کوم دی د حکومت وکړه. په دغه 4 کاله دوران کې بیا داسې کیسه وشوه چې هغه تغلق تیمور خان چې کوم هغه بیا حمله وکړه د چغتای خان د منګول چې کوم د هغه غزوي چې هغه بیا حمله وکړه نو سمرقند باندې سمرقند لوټې کو دغه چې کوم دی نو شیر صاحب زم لوټې کو بلا جنکې گرفتار کړي او جنکې یوړي جنکې بوتلې چې جنکې بوتلې ټول سرداران دغه خلاف وجنګېدل مړم شو دغم شو. اجبرلاس تښتېده بیا چې تښتېده نو چې ته په لار کې ډاکوانو ګیر کړو اجبرلا ډاکوانو په لار کې مړ کړو او چې سمال حال ورسره هغې ته واغشتو نو او هغه بیا د سمرقند په حکومت باندې د تغلق تیمور خان چې کوم نو خپل زوی یې کېنو او واحد تیمور چې دغه خلاف ونه جنګېده نه هغه تیمور له یو وړه غونې افسري ورکړه. یعنې دا بو چې کلیدار یې کړ یو کلیدار شو چې کلیدار شو نو تیمور چې کوم دی نو یاره بس په دغه دوران خوشحاله و چې یاره بس دغسې ښیمه ګورم به په مزه به چې کوم دی نو کوشش کوم بیا ځان له یو پېره خو دغه وه د سلطنت ته میلاو شوی د سمرقند خو هغه د برقرار نه ساتلی شو. نو دا مولانا زین الدین چې کوم دی نو د تیمور له راغی. دا تیمور چې کوم دی نو مخکې کابل کې بیا د کابل نه بار راوتی و د دغه ولې لږ غونې ځای ورکړی په هغې باندې د سرداري وه د تغلق تیمور خان که نه څنګه چې مې راته ووایي وړه غونې افسري وله ورکړې وه یو کلیدار و. نو دا زین الدین راغی او چې دله څنګه راورسېد نو ده چې کوم دی ډېر په مینه ورته استقبال وکړو تیمور خو بس هغه چې څنګه راغی د ګریوان یې ونیوه چې د ګریوان یې تیمور ونیسو نو تیمور خو ډېر زیات غوسه شو چې دا حضرت ته څه کې مولانا وګوره دا ته د توهین کې زما هغه ورته وګوره زما ته ګریوانه ما ونیولې او ته دونه غوسه شوې تا د خپل توهین رایاد شو خو منګولو چې کوم دی تاتاریانې جنکې تښتولي د دنیا او تا ستا چې کوم دی نو اډو پروا نشته ته دونه چې کوم دی نو یعنې دغه شوې بې غیرته شوې چې تا اډو غیرت ویښېږي نه چې ته د تغلقو منګولو خلاف هم نه جنګېدې او دغه چې کوم دی نو هغوی دومره جنکې بوتلې سرداران یې مړه کړو سمرقند د شیر سبز لوټې کړو او ته په آرام دلته ناست خپل ځان دې بچ کړی دی او په ګوټ کې غارو شوي د ګوټ غاروي به تیمور چې کوم دی راپاسې تیمور وایي چې بالکل زه قسم خورم چې زه به د منګولو نه خپلې خویندې راولم چې کومې هغې تاتارې جنکې تښتولې ټولې زما خویندې دي او به زه راولم. د مولانا زین الدین سره یو هلک راغلی و د هغه ظفریاب نوم وی دا ظفریاب دی مولانا زین الدین ورته وایي و د دې ظفریاب چې کوم دی واده په هغه شپه چې په کومه شپه هغې حمله کړې ده او وی د ده ناوې چې کوم دی د ده انتظار کو او هغه ناوې دی یې پرېښوده او هغه ناوې چې کوم دی نو هغې اوچته کړه او ویې ویړه دا ظفریاب دی وایي به ده ظفریاب ته وکتل ده قسم وخوړه چې ظفریاب ستا ناوې به زه راولم انشاءالله
که زه مرم او کار څه کېږم ستا نامې به راولم بدي چې کوم نو ده ورته دا ووایي زین الدین چې د هوش نه کار واله د جوش نه کار ماله لاول ځان د دې قابل که چې ته په منګولو باندې څنګه به حمله کوې چې په منګولو ته حمله کولی شي او که نه لاول د منګولو د حملې ځان قابل که ده ورته چې پرېږده استاد زه راپاڅول یم او زما چې کوم دی نو غیرت راوچت شو زه چې کوم دی ځان وجنم خو بس زه ورځم حملې له ورځم شمال ته ورځم په سمرقند باندې په دغه چې منګول حکومت دی په هغې حمله کوم هغه ورته وایي چې ته صبر وکړه د دې لپاره ته حکمت عملي تیاره کړه ځان سره سرداران میلو کړه او ځان سره چې کوم دی نو دونه خلک خو که چې تا سره د عملي طاقت خو که نه نو دغه دوران کې دی چې کوم دی نو سردارانو سره به میلاویږي د عملي دغه به کوي خو دا کیس په ډېر سیوا شي نو دا دی به یې پرېږدو او انشاءالله نوې کیس په ورپسې بیا کوو نو ستاسو ډېره مهرباني والسلام